اسرا وی عبد تو ایل الله ته وی او تفسیر ابن کثیر په کتاب لیکلی چې ایل عبد ته وی او دا نور نمونه معنا الله یعنی دا په دغه زبانونو کې د الله لپاره استعمالي کی. بهرحال اول می چې کوم ذکر کدا راجح او معتبر قول دین بیا اشکالات ناراضي. دویمه طریقه وسو جبرائیل علیہ السلام په خپل اصلي شکل کې راته. درم جبرائیل علیہ السلام به د انسان په شکل کې راته. عموما د حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ داغه په شکل کې براته. او سلورم بغیر د واسطین د الله تعالی کلام یو نبی اوریدلې او دا شرف الله موسی ته ورکړل دی دغه شانتی محمد مصطفی ته ورکړل دی. د موسی علیہ السلام ته په کوه تور سینا کې او نبی علیہ السلام معراج ته د پاره بوله. بعضی خلک وی الله پارش دی وجه وی ک الله پارش نه نو نبی علیہ السلام عرش ته څنګه الله صرف فارش نه دی الله هر زګین کې دی او هر زګین کې عرش هم دی. دا عقیده زوس نه بیان د ما به پوره یو غنټه بیان موجود دی. خبا دلائل نو مونږ وایو موسی علیہ السلام چې الله فارش دی نو په توري سینا کې څنګه د موسی سره ملاقات کاو. دلته مقام مرتبه ذکر کړي. د موسی مقام توري سینا دی الله ور بولې او د مصطفی مقام وم اسمان فوق العرش دی الله ته بولې. دین مراد نه چې الله صرف فارش دی. الله هر ځګین کې دی. هو معکم اينما کنتم هر چرته دی تاسو چرته می. ما یکون من نجوا ثلاثه درې سرګوشي کې سلورم الله دی سلور کې پنځم الله دی پنځه کې شپږم الله دی. لله المشرق والمغرب مشرق میں بھی اللہ مغرب میں بھی اللہ فاینما تولوا فثم وجه الله. تفسیر جوناګړی وچات خپل کتاب نه. نو معراج په موقع باندې نبی علیہ السلام د الله تعالی نه براه راست کلام اوریدل په مابین کې واسطه نشته. او پنځم نمبر القاء فی القلب پزله کې خبر اچیل. الله خپل نبی ته پزله کې یو خبر ورواچي. و ما ينطق عن الهوى زمون پیغمبر یو خبرم د ځان نه کړي اب د الله په حکم کوله دی باندې تاسو زما بیانونو ته رجوع وکړئ. دا ټول خبرې مال ته ډیر په دلایل بیان کړل دي. زم دلته ټیم ډیر عالی دی وجه تاسو ته زره خپل بیان دعوت درکو. نو دا پنځه طریقې د نزول وحی مختلف طریقې چې پنځه پکې موږ دلته ذکر کړې. د وحی دوه قسمونه دي. اچھا جی ابتدا کې مې ته خبره ذکر کړو تفصیل مې پونه کو اعلام باندې ما ذکر کاو. اعلام وي خبر ورکول ته زين تراله لکه مثال په عربی کې اذان تم اعلام وي وجه دی باندې خبر د مونږ د فار ورکول شي. ما یو فقيه الاثر مفتی صاحب لیدل فقيه الاثر مفتی صاحب چې ځکه ذکر کم د دین زما مراد ګوره مفتی نه بلکې په عام خلکو کې چې کله دا مفتیان راوچت شي کنه داتی مراد دین مسلو کې چې بار بار چون چرا چت غوتی وي شک نه سگ نه گگ نه ماگ نه خنزیر او د خنزیر نه مراد وي اجي سباغه شی چې تی جوړي هغه خلک میتی مرادي. اته مرګره سنټرل جیل خواته دلته ما د مفتی صاحب نه اوریدلی په دې حدیث کې چې راځي کوم سړی اذان आवाज واوریدو او بیا مسجد ته لان نل د دې سړی مون سکور کې نکیږي د ګناګار دی. هغه به کېدلته یو ضمنی مسأله بیانو چې په هغه دور کې خو اذان په لوډ سپیکر نه لہذا د دین د لوډ سپیکر اذان مراد نه دی. یاد ساته یاد ته چې دا معنی مراد علی معنی دا د